الله ولا بچی ورکړ فاطمه له لومبه بچی ولا خدای ورکړ نبی علیہ السلام ته چاوي چې فاطمه او بچوي شوی دی زر ولا ورغی فاطمه نوم دی ولا سي خو دی په حرب جګړه ته نه دا نوم نه نه خوښ دلزنو مقدم حسن معنا خولي زولنو مقدم او زری روچت کا او غیق کیونه او خپل لاله مبارکه ولا ورکړي کال پس یو بیبی رااله حضور پاک ته وایي چې دا الله رسول یو خطرناک خوب ملي دي خطرناک وای څه خوب دی لیدل استاد غوخه نه استاد وجود نه یو ټوکړه د غوخه را پریکلا او زوله کې می واچوله د حارس خزاوه استاد وجود نه د غوخه ټوکړه کټلا غیږ کې می واچوله دا خطرناک خوب ملي دي وی دا خو د خوب لیدل خطرناک کو نه وی دا فاطمه بچي به پیدا کیږي استاد زوله کې برا ورځيږي دا ما د غوخه ټوکړه راکړه تب داغی دا دیتوب خدمت کی اقا سیو شوا دا فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل بچیو شو نبی علیہ السلام فوراً ورغی اقا زنانا ورطناستوا اغی دا دیتوب خدمتو پا یہ بچی سنم دی والی خیری اغی امقا نم پاکوی حرب نم نو والی خیری جنگ خیرات کلا او خپل لال مبارکی والا ورد ډیر زیات دا مسیح واخو نور بچی وشتا یو بل زیو څوک محسن یادی او څوک محسن لوري و زینب بل لوري و رقیه د فاطمه رضی الله تعالی عنها دا دو زامنو هغه محسن هغه وفات شو ماشوم والی د حضور پاک ډیر خو دا دوړن مسیح دومره خو چې نبی علیہ السلام مبارک بکله مونږ کاو دا ماشومان چې په سجده به پریوت دی بلال پشابه سوار شو او صحابه وای چې ترسو بدوی د حضور پاک د ملا مبارک نه نو کو شوه ناغي بر سجده نه سر نه پورته کو چې دا ماشومان خوګ نشي او چې نبی علیہ السلام بکله په مانزه ولالو دی بلال نو پر خپو کې به اوړېدل یخپو کې به کله داسې تیرېدل او کله به داسې تیرېدل یو صحابي وی نبی ته په منبر ناستو تقریر یې کوي وی دا حسن او حسین دواړه ماشومان رامنډې والے جمعه ترالل وی مور او تعمیلونه په غاړو کې اچول ماشوم تعمیل اچول شي او داسې جامع اچول چې کې سره کرخې وي خشتخکارېدل ویرا منډه والی نبی علیہ السلام لو دون په منډه راتل چې پریوتل تینده کې به خوړی بیا به ودرېدل وی حضور پاک د منبر نه کوز شو تقریر په نیمه کې پرې خاوده او دواړه راواغشتل یو په دا یو پتون کې نو بلې په دا بل پتون کې نه ځان تیرانې ذکر او بیا بیان شروع کو او سوی یروي الله رښتیا ویلي دي انما اموالکم و اولادکم فتنه چې دا مال او بچی دا یو لوی ازمایش دی الله رښتیا ویلي دي وی دي دواړو بچو ته مې وکتل چې را منډې وی او غورځېږي درزونه خوري نو ټینګ نه شوم نو تقریر مې په دامیانس کې پرېښود او دواړه مې راوچت کړل ځان سره مې کېنو دومره محبت حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه وی یو دل د شپې ساجت مې و هغه جت له نبی علیہ السلام نه لاړم و چې ورلما نو پیغمبر علیہ السلام په دې غیږ کې څه شی دی او څادر یې تاو کړی دی یخني ده او دی ورته ناست دی مې چې د الله رسول دا څادر دې څه نه تاو کړی دی د سجې دی غیږ کې کېنو نو څادر دې تاو کړی دی وی مسکې شوې خاندل وی چې څادر یې لرې کو نو یو طرف ته حضرت حسن و سره په پتون ناستو بل خوا حضرت حسین څادر کې پټ کړو یو صحابي دی حضرت حذیفه رضی الله عنه هغه وی مور مې راته وی ماسخوتن دی اوس ماښامې چې بچی ورشه او پیغمبر علیہ السلام للګمون به مو سره وکړي او مال ته بخنه وغواړه نبی علیہ السلام ته وایي چې مال د الله نه بخنه وغواړي
ما ورته یاده کړه مونځ به وکړو ماله به د الله نه بخښنه وغواړي وی اتفاق ده مونځ مې وکړو وی چې حضور پاک ته ور مخامخ شومه نو یې ما ته وی چې حذیفه څنګه راغلې خدای دې تا وبخښي اوس تا مور دې خدای وبخښي غفر الله لك ولأمك مشکات شریف کې دا حدیث هم شته څنګه راغلې خدای دې تا وبخښي خدای دې مور وبخښي مې د الله رسول چې صلی الله علیه وسلم مکارو شو مور مې وی چې دا حضور پاک ته وای چې ما د الله نه بخښنه وغواړم وی ما ته وای چې حذیفه یو خبره درته ونه کړم مې وای د الله رسوله وی د اسمان نه یو فرشته راغله د الله نه اجازت وغوښته چې ما له اجازت راکا او په نبی علیہ السلام سلام وای هغه فرشته راغله او اوس تا نه مخکې په ما سلام وای او ما له د الله یو پیغام راوړو پیغام دا دی چې نبی علیہ السلام ته وایا چې ستا لور فاطمه به د جنت د ښځو سردار او د هغې بچي حسن او حسین رضی الله عنهما دا به د جنت د ځوانانو سرداران څومره لویه خبره شو دا د دواړو منقبت نبی علیہ السلام مبارک یو ځل د سفر نه راغی چې څنګه راغی نو فاطمه رضی الله تعالی عنها په دروازه ودرېده او आवाज وکړ فاطمه اما شومان څه شو صحابي وی لږ وخت تیر شو وی به زه پوه شوم چې ماشومان خاورو کې خیرن شوي دي او مور جوړ لمبی لکه وخت پکې واوړېد او جامې به ورته بدلی وی هغسې نبي علیه السلام ولاړ وی اقا مغسې وشوه دا خیرنو په لوبې کولې زرې زرې ولمبول او جامې یې ورته واچولې او دواړه یې بار را پرېښودل وی چې را پرېښودل په منډه منډه رالل وی حضور پاک یو مروچت که او بل یې مروچت که او ځان ته یې را تر غاړه باسل او سیوې الله وی دا زما کشمالیان دي کشمالو خلک بویې که نه دا مې کشمالیان دي بویول به یې دواړه ځان ته به یې را نږدې کړل او یو ځل حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ را روانو نو حضور او لاس یې داسې کړی لکه څوک چې چاته ورته غاړه حضور پاک زر ورته کېناست هغه را منډه کړی او نبي اسلام د هغه نه لاس تاو کړ هغه د هغه نه غېږ تاو کړ اوچت یې کړ ځان سره دومره مینه یې او نبی علیہ السلام او فرمایل حسن او حسین چې دي احبهما زما سره مینه ده یا الله چې څوک دوی سره مینه کوي ته سره مینه وکړي الله چې څوک دوی سره مینه کوي ته سره مینه وکړي څومره مبارک استه لیکن دې د عاشورې پر ورځ په لسم د محرم د کوفې ظالمان په سمجوتا دواړه بوتل او د کوفې گورنر عبیدالله ابن زیاد ظالم د هغه لښکر حضرت علی خو مخکې شهید شوی و حضرت حسن خو مخکې شهید شوی و مخکنی دی حضرت حسین یادو رضی الله عنه سره د دوو او یو د نبوت د خاندان د ګلونو سره شهیدان کړل دی د کوفې گورنر عبیدالله ابن زیاد دا د کوفې گورنر او چې کله شهید کو نو د ظلم د پاسه ظلم سر یې ته پرې کو گورنر له سر لاړ عبیدالله ابن زیاد لاړ چې سر لاړ حضرت انس وی دغه وخت زه په موقع موجود وم نو یې دې عبیدالله ابن زیاد ظالم سره یو چوکاړه وه په چوکۍ ور را پوزه داسې واله کاسه کې د حضرت حسین سر ورته پروت او د ده متعلق وی چې وی خلک وی چې دا خشته دی دا څه ښکلی دی لکه دواړه ښکلي و که نه خلک وی دا خشته دی دا څنګه ښکلي دي انس وی ما چوکتې راښکه ای ظالمه اوچته که زما د قسم د الله په ذاتي چې دا پود او شونډې ما لیدي دي چې د دواړو جهانو مبارک سردار ښکل کړي دي زه حیران په دې م که نه سوچ کوم چې دا ظلم
او د ظلم انتها او داسې او بیا دلته مسلمان وای او د نبی علیہ السلام نسې وجنه یو نسې نه نورم ورسره وجنه یو ماشوم علی ابن حسین د یو ماشوم زین العابدین هغه ماشوم بیمارو دقه یو نر فرزن د نبوت په خاندان کې جمع دی پاتې شو بس نو ټولې زنانه او د زنانو په مخ کې بچي رونه ریرونه نوسی اولاد ست کټ ټکو ستري کی او د کوم زنانو په مخ کې کوم چې د حضور پاک د خاندان زنانه دي نو چې ظالم د پیغمبر خاندان معاف نکی او ظالم د نبی علیہ السلام نوسی معاف نکی نو ظالم بتاو ما سماعت کی لاسی سنگ ورطو کله زه حیران یم وایم حضرت عثمان رضی الله عنه چې دې شهید کو د ظالمانو باغیانو دې لاس ولې څنګه ورته حضرت حسین له لاس څنګه ورته ولې وجنی او ته ما پرېده یزید لدم نوې بیعت به سره کې نه غسل د مذاکرات خبرې کو خبره د بیعت مناسب وي او با کم کړي نه وی نه دا اغیلا دی نه پریدو با ٹک تا نه پریده ما پریده دا خپل واپس کور تا دم وی نه دا سره نه پریدو نه دی پریدو دا شهیده کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی مشکات کے حدیث تھے اللہ پہ خوب کے ادوم خوب میں ولیدم وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پہ خوب کے ولید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین دا د نبی سم بیبیو د مسلمانانو مو وی د شپې دوم حضور پاک مې په خوب کې ولید وی په مخ او په ګیره دوړې او خاورې پرتې دي ډېر زیات پریشان حاله دی وی ما ورته وی د الله رسوله ولې پریشان یې څه چل شوی دی وی شهدت قتل الحسین آنفا وی د حسین د قتل خواله ورغلی هم د هغې نه راغلم او حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس وی د بیهقی روایت ته په مشکات کې شتا وی د غرمې وده شم غرمه ده وی چې وده شم وی را پاسېدم خوب مې ولیدم هیبتناک خوب وی چې را پاسېدم وی حضور پاک مبارک سر ببر دی ګیره مبارک ببر ده د خاورو ډک او پریشان لاس کې شیشه ده وسره شیشہ کی سره وینه پرته ده وی ما دې تپوسو کو چې الله رسول ولی پریشان ہے او دا شیشہ کی سدی وی ما ته وی چې ابن عباس دا د اهل بیت او د حسین وینه ده په دې شیشہ کې دا غي د قتلګان راځي باس وی زهبت کې پریوتم دوی حقوقه ته روان شیو تلیو نو ما غا وخت نوٹ کې په دې ورځ باندې د غرمې په دې ټیم ما خوب لیدلې دي وی چې وروسته پته ولګېده عین هغه ټیم چې په کوم ټیم حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی هغه عبید الله ابن زیاد متعلق یو راوي وی خدای پاغه یو بل سړی مسلط ک او د دمشق په جامع مسجد کې مردار ک یوازې هغه نه هغه سره چې نورم څومره ظالمانو ټول مردار شو دا راوی وی د تماشې لورلم وی سرونه د دمشق په جامع مسجد کې پراتو د دې گورنر ظالم هم او د نور ظالمانو هم سرونه پراتو وی خلق به جاءت اغدرالا مې دا څوک یادای وی چې ورخاره شم وی او اجدها خامارو مارو حیوت او یربیکی وی غبرالا او په دې سرونو کې وړېدا او د دې عبید الله ابن زیاد د دې گورنر پس پیمو کې به ورننه وتا غیب بشو پکې بیا به تیر وتا بیا بلاړ وی لک سات پس به بیا را روانه په دې سرونو کې وی خلکو بیا وی چې غدر اغلا وی بیا به دا غي ظالم گورنر پس پیمو کې په اثر کې ورننه وتا وی غیب بشو بیا به تیر وتا دنیا کې خدای پاک خلقو ته خو چې دې ظالم کم ظلم کړی دی داغی دنیا کې دا دې مار ولستریمو کې وردن نه کوم په سر کې خیرت کې براکانو او داخل ځان ته مسلمانان وي څنګه مسلمانان دي دی به د نبی علیہ السلام سره د قیامت پر سترګې څنګه لګي
کافر بم داسې ظلمونه کی د جهان داسې مسلمانان ماشومان بچی موجده او بیس کلی او بوته نه پرېښوده دی ورته وی ظالمانو ظلم مه کوئ وی نن د دې فرات اوبه سپیس کی او د پیغمبر نوسي ته یې نه پرېږدی خنزیران یې څکي او د پیغمبر نوسي ته اوبه هم نه ورکوئ وی نه بس کې نه دې پرېږدو اوبو ته خو ډېره اوږده قصه ده بالاختصار مې درته وکړه دې د عاشورې په ورځ حضرت حسین رضی الله عنه شهادت نصیب شوی دی په دې ورځ باندې چې د هغه شهادت نصیب شو زمونږ په خلکو کې یو رواج دی غلط غوندې څوک په تورې جامې کې خفګان به ظاهروي او څوک به وایي په دې کې ودونه مه کوه په دې ورځو کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی دا زمونږ رسمونه دي ما تاسو ته تېره جمعه ویلي چې د جمعې په ورځ باندې یو لوی عالم وفات شي نو دا ورځ سپېره نه ده دا د عالم بختورو چې خدای د جمعې ورځ وله ورکړه نو دا ورځ سپېره نه ده دا میاشت سپېره ده بعضې خلک واده نه کوي دا سپېره میاشت ده دا سپېره ورځ بختوره ده تېره جمعه مې ویلي لسو پیغمبرانو ته پکې الله عزتونه ورکړي دي ورځ بختوره وه حسین رضی الله عنه به د ظالمانو د لاس هم شهادت ته رسېده خدای والا بختوره ورځ ورکړه په دې میاشت کې نه واده ګناه ده نه کویدن ګناه ده نه خوشحالي ګناه ده البته د نبی علیہ السلام نوسی مبارک شهید شو لازمه خبره ده چې سړی په هغې د خپل خفګان اظهار به کوي خفګان په دا طریقه یي خفګان اظهار سړی وکړي سړی خیرات وکړي صدقه وکړي دوه رکعته نفل وکړي د هغې ثواب ورپسې وکړي ووایي چې یاره ظلم شوی دی زیاتې شوی دی ورسره اوس 1400 کاله مخکې یو کار شوی دی نو موږ 1400 کاله پس وروسته څه کولی شو بیره دې نه چې سړی صدقه وکړي ثواب ورپسې بیره دې نه چې هغه دوه رکعته نفل وکړي ثواب وربخي بیره دې نه چې سړی په زړه کې یو درد محسوس کړي یاره انتهایي ظلم شوی دی نور چې زیاتي کوم رسمونه دي په شریعت کې منع دي بس په دغه ورځ باندې ما تاسو ته تېره جمعه مې بیا هم درته رایادوم دوه څیزونه دي یو روژه حضور پاک د هغې ترغیب ورکړی دی چې د عاشورې په ورځ روژه او د وفات نه مخکې فرمایلي وي که آینده کال پاتې شم نهمه به مو سره نیسم او دویم څه دی نبی علیہ السلام فرمایي چې په دې ورځ باندې خپل بال بچ له اهلو یا الله فراخه روزي ورکړي که چا د خپل بال بچ اهلو یا الله فراخه روزي ورکړه الله به ټول کال د روزي فراخه کړي